بسم الله الرحمن الرحیم. ملت ته خو ټول افغانستان ملت ته ولس ته او ټولو مسلمانانو ته د دې مبارکي وایو. دا ډېره لویه فتح او عظیمه لاسته راوړنه ده. دا هغه څه دي چې د دې دپاره په زرګونو په لکونو قربانۍ شوي دي. دا هغه څه دي چې د هغې دپاره خلکو ځانونه په ورونو ګډ کړل. دا هغه څه دي چې دلته خلک د خپلو خواږه ځانونه ورته تېر شول خو د پردی وجود دلته ونه زغمو. نو دا ډېره لویه لاسته راوړنه. ټولو ته یې مبارکي وایو. الله تعالی د دوی ټولو قربانۍ هر چا چې په دې کې که په قلم کړي که په ژبه کړي که په وجود سره یې کړي که چا پکې زندان تېر کړی چا پکې شهیدان ورکړي ټولو ته قرباني الله دې دوی قبول کړي دا قربانۍ. او عام ولس ته که مخالفینو سب که هم ولاړو ټولو ته موږ اطمینان ورکوو انشاءالله. څوک نه ویرېږي. دلته دا هغه یو ګډ کور دی. ټول ګډه یې د جوړولو د دې د ساتلو د امن او تامین لپاره به هلې ځلې کوو. او دنیاوالو ته هم دغه پیغام دی چې هغوی هم موږ غواړو مثبت اړیکې هر چا سره ولرو په خپل اسلامي او ملي عنعناتو په رڼا کې. او موږ پردی ایجنډا نه لرو. موږ خارجي ایجنډا نه لرو چې موږ د بل چا په امورو کې مداخله وکړو. د دوی نه هم د موږ دا خواهش دی چې د موږ په چارو کې باید څوک منفي مداخله ونه کړي. د تیر تاریخ نه خصوصا د دغه نننۍ ورځې چې دا یو نوی مثال د افغانستان په تاریخ کې قایم شو د دغه نه باید ټول درس واخلي. څوک باید